بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 119 نمبر درس دی. په منصوباتو کې یو لسم نمبر منصوب اسم به انشاءالله نن وایو. د منصوبات ټول 12 دي، نن به پکې یو لسم نمبر وایو. الحمدلله ټول هم ښه تفصیل سره وي. بیا به انشاءالله مخکې افعال عامله وکړي چې انشاءالله حروف عامله وکړي، به بیا دا رسو په کار راځي چې ډېر زیات هم تفصیل سره دلته وي، هلته به راته اسان وي. نو منصوباتو کې یو لسم نمبر دی د کانا او د کانا د اخواتو خبر منصوب وي. د کانا او د کانا چې کوم اخوات دي، یعنی د کانا چې دی د افعال ناقصه کې دی او افعال ناقصه 14 دا دي لیکلي مې دي، خو هغې ته د کانا اخوات وایي. د کانا کم افعال ناقصه چې کم 14 دي ټولو ته د کانا وغیره دغه وایي، د اخوات وایي. نو د کانا او د کانا د اخواتو یعنی د دې ټولو افعال ناقصو خبر منصوب وي، هغه اسم مرفوع وي او خبر منصوب وي. نو موږ منصوبات وایو، زموږ منصوب سره کار دی. نو د کانا او د کانا د اخواتو خبر منصوب وي، لکه کانا زیدن قائما. دا اصل کې و زیدن قائمون، زیدن قائمون، زید ولاړ دی. اوس چې کانا ته داخل شو دا قائمون چې و هغه قائمن کو، نو دا هغه خبر چې و کنه زیدن مبتدا او قائمون خبر، زیدن مبتدا قائمون خبر. نو چې کله د دې جمله اسمیه نه مخکې کانا ولګېدو نو هغه زیدن ته خو څه ونه وي، خو هغه خبر چې کوم قائمون مرفوع و کنه هغه منصوب کو، حالت نصب ته واړو. نو دا د کانا خبر چې دی کنه هغه منصوب وي. نو دلته ته بیا تفصیل وایي. د دې کانا اخواتو ته افعال ناقصه وایي، د دې کانا اخواتو ته افعال ناقصه وایي. او دا افعال ناقصه 14 دي، 14 شو لس او درې 14 افعال ناقصه دي. دا افعال ناقصه په جمله اسمیه داخليږي، یعنی جمله اسمیه نه مخکې لګي. دا وګورئ دا مبتدا او دا خبر، مبتدا او خبر جمله اسمیه شوه. نو ګورئ دا کانا او دا څونه افعال ناقصه چې څومره دي دا ټول په جمله اسمیه نه مخکې لګي. یعنی مونږ وایو چې جمله اسمیه نه مخکې ولګېده او کتاب کې د علمي انداز کې وایي په جمله اسمیه داخليږي. مبتدا نه خپل اسم او خبر نه خپل خبر جوړی. مبتدا چې کوم هغه ته اوس په مبتدا نه وایو، چې کله ته کانا او د کانا اخواتو نه یو ولګېدو نو بیا به هغه مبتدا د دې کانا اسم وي او هغه خبر به د کانا خبر وي. او اسم له رفع ورکوي، اسم له رفع ورکوي او خبر له نصب ورکوي، اسم له رفع ورکوي خبر له نصب ورکوي. ٹھیک شو؟ نو دا د افعال ناقصه پوره تفصیل دا مخکې مونږ ښه تفصیل سره ویلي. افعال ناقصه 14 دي، افعال ناقصه 14 دي. یو کانا دی، کانا، سوارا، اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات، ما برح، ما دام، من فك، ليس، ما فتئ، ما زال. نو دا 14 افعال ناقصه دي. نو د دې نه چې کم یو هم په جمله اسمیه داخل شو، یعنی جمله اسمیه نه مخکې لګېدو نو مبتدا چې دا هغه به د اسم کېږي او خبر به خبر کېږي او خبر له به نصب ورکوي. دې 14 کې چې کم یو هم په جمله اسمیه داخل شو خبر له به نصب ورکوي. ٹھیک شو جی؟ او دې ته افعال ناقصه وایي. څه ورته وایي؟ افعال ناقصه. ٹھیک شو جی؟ نو افعال ناقصه چې دي دا همیشه په جمله اسمیه داخليږي، همیشه په جمله اسمیه باندې داخليږي. ٹھیک شو جی؟ لکه مثلا ګورئ زید صالح، زید نیک ته. ٹھیک شو؟ او زه وایم سوارا یا کانا یا لیسا زید صالحا. دا صالحون چې و ابا اوس صالحن کی، زید نیک نه دی. ٹھیک شو؟ نو ګورئ دا زید مبتدا او دا صالحون خبرو. اوس دا مبتدا چې دی کنه دته به مونږ وایو د لیسا اسم او دې خبر ته به وایو د لیسا خبر. نو لیسا د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوه. ٹھیک شو؟ نو دا 14 چې کوم دي دا په جمله اسمیه داخليږي. د دې په مقابله کې یو افعال تامه دي، تامه افعال تامه، یو افعال ناقصه او یو افعال تامه.
نو افعال تامه چې دی کنه فعل یو ته فعل تام وي یو ته فعل ناقص وي نو فعل ناقص دا 14 دي او فعل تام چې دی کنه نو فعل تام ګوره یو فعل تام چې دی هغه فعل فاعل مفعول به مفعول له مفعول مطلق وغیره دقه ته وي ٹھیک شو چې دا فعل تام چې دی هغه فاعل او مفعول وغیره غواړي او فعل ناقص چې دی کنه هغه په جمله اسمیه داخليږي ٹھیک شو اوس د دې لګون ته مثالونه یو څو دا ګوره الله علیم الله پاک هر څه پیژني الله پاک ښه علیم دی پار څه پوهه دی هر څه باندې الله پاک پوهه دی اوس وایي د دې الله مبتدا او علیم خبرو نو کله چې د دې مبتدا او خبر نه مخکې کانه ولګېدو نو دا هغه خبر چې کنه هغه علیمن کو نو موږ به وایو کانه فعل ناقص الله د کانه اسم الله د کانه اسم او علیمن د کانه خبر ٹھیک شو نو دا کانه فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره کانه د فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شو دقه شان سوار دقیق خبزا دقیق وړو ته وایي وړه روټۍ شوې د سواره معنی ده هو گیا شو ٹھیک شو نو کار دقیق خبزا روټۍ دا وړه روټۍ شوې ٹھیک شو نو ګوره دا کانه چې دا سواره چې دی ته فعل ناقص وایي فعل ناقص او دقیق چې دی دا د سواره اسم او د خبزن ته د سواره خبر وای د سواره خبر سواره فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره سواره فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شو دقه شان اصبح زید غنیا په سحر وخت کې زید مالدار شو غنی شو نو اصبح فعل ناقص او زیدن د اصبح اسم زیدن د اصبح اسم غنیا د اصبح خبر نو اصبح فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شو دقه شان لیس ته فعل ناقص وای او دا بکرن د لیس اسم او قائما د لیس خبر نو لیس فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شو ٹھیک شو جی نو ګورئ کان الله علیما الله ښه علیم دی ښه پیژندلو والا دی ښه علیم ذات دی سوار دقیق خبزا وړه روټۍ شولې اصبح زید غنیا زید سحر وخت کې اصبح معنا ده سحر وخت کې زید سحر وخت کې غنی شو مالدار شو لیس بکر قائما بکر نه دی ولاړ لیس معنا ده نه دی ٹھیک شو نو دا د کانا او د کانا د اخواتو د خبر چې منصوب وي په منصوباتو کې 11 نمبر درس دی راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام